بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو. نن دې پروګرام کې موږ د یو بدقسمته واقعه ذکر کوو. تفسیر د ابوالله سمرقندي بحر العلوم د هغې صفحه 203 او جلد لومبي کې لیکلي دي چې اعشا نومې یو سړی و، هغه مدینې منورې ته روان شو د مکې نه د دې دپاره چې اسلام راوړي. نو بعضې مشرکان هغه سره په لار یوځای شو، ورته وی چرته ځې؟ نو هغه ورته وی چې زما محمد صلی الله علیه وسلم ته په هغه ایمان راوړم. نو دې مشرکانو ورته ووی چې هغه ته مه ځه، هغه به تا باندې بیا منځونه کوي، امر د مونځ به درته کوي. دې اعشا ورته ووی ان خدمت الرب واجبة، د رب خدمت یعنی د رب عبادت دا خو واجب دی. دا مشرک ورته بیا ووی چې دی به تا ته امر کوي چې مال فقیرانو ته ورکه، یعنی زکات او صدقه کوه. نو دی مشرک ورته ووی، یعنی دی سړي ورته ووی چې چا اراده د ایمان کوله، ان استناع المعروف واجب، انسان د پاره د بل سره احسان او نیکی کول واجب دی. نو دې مشرک ته بیا چا ووی چې دا کم ایمان لروانو نورو مشرکانو ورته ووی چې دا پیغمبر به تا د زنا نه بندی. نو ده ورته ووی ان الزنا فحش قبیح فی العقل، زنا یو قبیح شی دی، ناکاره، او دا عقلم وی چې زنا ښه شی نه دی. وقد صرت شیخا فلا احتاج الیه، او زه اوس بوډی یم، زما زنا ته ضرورت هم نشته. نو بیا ورته چا ووی ده ته چې دی به دې د شرابو نه بندی. نو چې دا ټکي واورېده نو دی طالب د ایمان ووی اما هذا فانی لا اصبر عنه، زه د شرابو نه ړه نشم صبرولی. نو فرجع واپس شو او وی یو کال به شراب وسکم نو بیا به دته لاړ شم، یو کال به شراب وسکم نو بیا به ورته لاړ شم. نو چې واپس راته نو کور ته نو رسېدلې چې د خپل اوښ نه پرېوته او سټې مات شو او مړ شو. د دې نه د دې واقعه نه ډېر عبرتونه حاصلېدی شي. یو عبرت د هغې نه دا دی چې ته به د خیر کار ته روانې، تا ته به مخې ته شیطانان راځي، جني شیطان به وسوسه اچوي زړه کې چې هغه ناکام شي، انسي شیطان به درته رامخکې کي، هغه به تا د خیر د کار نه منې کوي، شکوک او شبهات به درته اچي. لکه دې اعشا نومې سړي ته چې شکوک شبهات واچو. دویم دا ده چې د شیطان یو چال دی، دی وایي دا ګناه وکړه، لږه موده وکړه نو بیا به یې پرېږدې، لږه موده وکړه بیا به یې پرېږدې. پوه شه چې دا د شیطان چال دی، د مرګ پته نه لګي. توبه کې جلتی کوه، پښتانه وایي ښه کار کې تلوار په کار ده. نیکان خلک علما وایي هره شپه په سچه توبه وباسه د څملاستېدو نه مخکې. د جون پته نه لګي که سار مړی نو په توبه به مړ شو. او بیا چې دی نو
بل شپې له بیا توبه وباسه. نو نیکه کار کې تاخیر مکوه. دا هوښیاران وی آج کا کام کل پر نه ډالو، او وی ښه کار کې تلوار پکار ده. دارنګې دې واقعه نه دا هم معلومه شوله چې دا منکرات چې څونه دي نو دا ټول چې شریعت کوم څیزونه منې کړي دي نو دانشور خلک هم دې ته بد وی چې لږ سوچ پې وکړي او ذهن یې صفا وي. نو دا د یو بدقسمته واقعه وه. الله دې موږ د داسې بدقسمتۍ نه وساتي چې د نیک کار نه موږ شیطان او د شیطان ملګري بند کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.